نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اخیری وخت کې به داسې وخت راسي ظلم به انتها ته ورسیږي، په هر موړ په هر قدم باندې به ظالم ولاړي او خپل ظلم به جاري ساتي، مځکه به د ظلم نه ډکه سي. نبی علیہ السلام فرمایلی بیا به عدل او د انصاف والا داسې ور حکمراني راځي. ثم يبعث الله تعالى من يملأ هذه الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. بیا به الله رب العزت دې مځکه باندې داسې نظام د عدل او د انصاف راولي لکه څرنګه چې د ظلم نه ډکه وه، داسې به الله رب العزت د عدل او د انصاف نه الله رب العزت دغه مځکه ډکه کړي. نن سبا چې کوم حالت شروع ده، الله رب العزت د کمزوري ایمان او هغه مخلصین خلک چې هغه د الله رب العزت باندې ایمان مضبوط، الله رب العزت هغه خلک جلا کول غواړي چې هغه خلک چې کوم ایمان په خوله باندې لري لیکن په زړه کې ایمان داخل نه وي، هغه د یهودو او د نصاراو تابعداري اختیار کړي، هغه د یهودو او نصاراو سره په صف کې ودرېږي او الله رب العزت باندې چې کوم خالص ایمان راوړونکي خلک دي هغه په دغو مصیبتو باندې صبر وکړي، د الله رب العزت باندې توکل وکړي او د الله رب العزت په دین باندې ثابت قدم شي، بیا به الله رب العزت دغه حالت بدل کړي، نظام به بدل کړي او دغه خلک چې دغه کمزوري دي الله رب العزت به حکمرانی د دنیا دغو خلکو ته ورکړي. نو هر انسان دې فیصله نن وکړي چې آیا زه په کوم صف کې درېدل غواړم، زه د یهودو د نصاراو په صف کې یا او که زه د هغو خلکو سره په صف کې درېدل غواړم چې کوم خلک د الله رب العزت مخلصین دي، کوم خلک د الله رب العزت په مصیبتو باندې صبر کوونکي دي، په دین باندې ثابت قدم اوسېدونکي دي. هر انسان د لزان سره نن فیصله وکړي. دغه حالت چې همیشه الله رب العزت راوستی، الله رب العزت د ایمان او بې ایمانه انسان پې جلا کوي. کنی الله رب العزت په حالت بدلولو باندې یو سکند نه لګي. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله رب العزت فرمای چې کله د یو شي اراده وکم کن ویایم هغه شی فورا موجود. الله رب العزت په هر شي باندې قادر ده، لیکن الله رب العزت دغه حالت بدلول چې غواړي الله رب العزت دغه دو طائفې دغه دو ډلې جلا کوي. بیا به الله رب العزت هغه خلک چې په دین باندې ایمان ده، په الله رب العزت باندې ایمان د الله رب العزت په دین باندې عمل پیرا دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې روان دي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقو سره محبت ده، بیا به الله رب العزت هغو ته حکومت، هغو ته فتح او کامرانی الله رب العزت ورکوي.